بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم। तर्जुमा। और बेशक हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया। सलामुन मलगरो रियाज अहमद स्टार मा सर द नवी वीडियो पदी वीडियो के मदर सरा दा चो वड़ू के शान क्लिप्स शेयर को इंतहाई खफशुमा چې مې واورېدو ځکه چې پدې کې زه د ایمل ولی سپورټ نه کوم او نه د دغه فاټې سپورټ کوم، خو زه دلته کې تنقید کوم، خفګان کوم په څه باندې؟ په انسانیت باندې چې دلته مثال ورکړی دی د یو انسان د خر سره. دغه انسان کوم چې اشرف المخلوقات ورته ویلی شوی دی چې دې انسان ته په فرشتو باندې هم فضیلت ورکړی شوی دی، خو دلته کې موږ سیاست تر دې حده رارسولی یو چې یو انسان ته یو د پی ډي ام خپل ممبر ته د پی ډي ام یو کارکون یا د پی ډي ام یو پارټ ته زه ووایم چې هغه ته اوس دوی خر وایي، یعنې تر دې حده دوی راورسېدله. خفه شوم چې کله مې دا پارټس واورېدو ځکه چې انسان یو اشرف مخلوق دی، ده لره داسې که سیاست وي یا که هر میدان وي په دې کې په یو حد کې اوسېدل پکار دي او داسې مثالونه یا انسان ته یو داسې مثال ورکول یا د هغه یو داسې توهین کول یقینا چې ډېر د انسانیت توهین دی جي. په دغه پارټس چې کله یا دا کلیپس ما واورېدو چا چې مې ویلی دی هېڅ پته راته نشته، خو انتهایي یو ګیرې وکام یو غورځېدلی کار یې کړی دی. په دې باندې دی نه فیمس کېږي او نه پې مشهور کېږي. زه به ده ته ووایم که چېرته که ته مشهورېدل غواړې یا فیمس کېدل غواړې نو پلیز مهرباني وکړه بل څه کار وکړه، خو هغه که ایمل ولی دی یا که هر یو انسان دی خو چې انسانیت پکې دی یا انسان دی نو هغه لره داسې په هغه پسې داسې نظم وغیره مه وایه، صحیح ده؟ ځکه چې دغه انسان دی او انسان پسې داسې نظم ویل یا د هغه داسې توهین کول د هغه پرسنالټي دونه غورځول انتهایي یو غورځېدلی مثال ته ورکړی دی. زه وایم چې دا ستا دپاره انتهایي د شرم مقام دی. چا چې مې ویلی دی یو ځل تاسو ته بیا هم په ډاګه کوم چې زه دلته کې ایمل ولی صرف نه سپورټ کوم، زه ټول انسانیت خبره کوم چې انسان ته اشرف مخلوق ویلی شوی دی، چاته چې په قرآن مجید کې دا اعزاز هم ورکړی شوی دی چې ده ته په فرشتو باندې هم فضیلت حاصل دی. نو خبره کوم د انسانیت، نو پلیز مهرباني وکړئ دا ویډیو مخکې هم شیر کړئ او دې کس ته به ووایم چې ته دا خپل پوسټ یا ډیلیټ کا یا د دوی نه معافي وغواړه. تر بلې ویډیو ماله اجازت راکړئ. والسلام.